الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زما عزتمندو اللہ قرآن کے فرمائی زین للناس حب الشہوات، دا انسان دا پارا خیستکڑے شوے دے خواہشات دا انسان دا پارا خیستکڑے شوے دے. خواہشات څه ته ویل کېږي؟ د یو شي محبت ته. لکه الله بیا تفصیل فرمای من النساء، په خواهشاتو کې د ټولو نه خطرناک شیز دا ښځې دي. دویم نمبر کې الله فرمایلی دی والبنین او زامن. خواهشاتو کې دویم نمبر زامن. دریم نمبر الله فرمایلی دی والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، او ډیری د سپینو زرو او د سرو زرو دام خواهشات. یا د څومره مال دولت ته د انسان د پیسه شوه. بیا فرمای والخیل المصومة والانعام والحرث، یعنی خو او اعلی اسونه او نور چرپایان سروي وغیرہ چې کوم الله فرمای ذالک متاع الحیات الدنیا، دا ټول سامانونه دي د ژوند د دنیاوی. خو
خدا دې ټول په مقابله کې الله څه فرمایي والله عنده حسن الثواب د ټول نه اوچت او د ټول نه بهترین او پکار راتلونکي شیز چې انجام خوي دا د الله سره دي. چا سره دي؟ اوس الله سره څه دي چې د انسان د پاره هغه خوښ کړي دی، هغه زما عزت پندو جنت دی. که خواهشات وي دا هم کله زنانه نه وینو الله رب العزت په جنت کې خسته حوري ورته مقرر کړی دي، خسته علمان دي. الحمدلله. خو دنیا کې دا خزه انسان چې تباکیږي د دې د وجنه په زنا کې غرزول کېږي، بد نظری راځي. ځکه چې زنانه اکثر په دې اوس وخت کې د دې فتنې په دور کې ډېری زنانه داسې دي چې هغې خو بعضې برکې اچوي نه، پړونه به یې توکړې او ځي به په لارو باندې. که بعضې زنانه برکې اچوي نو برکه به هم داسې ډیزایني جوړه کړې وي چې د خلکو توجه ځان ته را برابره کړي. داسې ده که نه زموږ په دې معاشره کې نو چې په لاره باندې ځي نو دنیا خلک ځان ته متوجه کې خلک ورته ګوري. مشکات شریف کې حدیث ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لعن الله الناظر والمنظور الیه. الله لعنت فرمای په هغه خلکو باندې چې څوک کتون کی وي او چا طرف ته قتل کیږي. اے دا مان خو واضح ده چې څوک ګوري د الله لعنت په دی باندې وي. خود دې خبرې څه مطلب چې چاته قتل کیږي دی باندې هم د الله لعنت راځي. دا چاته چې قتل کیږي نو د څه ګناه ده چې دا چاته قتل کیږي په د باندې د الله لعنت ته، او چې څوک ګوري دی باندې د الله لعنت. دا وجه هم دغه ده چې دغه انسان د زنانه ځان په دې نیت باندې خسته کړی دی او خسته ډولو سنگاري جوړ کړی دی چې دا خلک ماته وګوري. او داسې زنانه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمای چې کما زنانه عطر او خوشبوئی ولګي او کور نه بار اوزي او پزړه کې دا وی چې دا خلک ماته ګوري، دا د کور نه دی وته سره په دې ګناه کې شامل ده چې د زنا کې لګیا ده چې تر څو پورې کور ته واپس شوی نه وي. الله دې حفاظت وکړي. نو زنانو ته ډولو سنگار کول صرف او صرف پکار دي چې د خپل خاوندانو د پاره وکړي، نه پدې د پاره چې دی په بازار کې چرته زی او دی ځان نه چې کوم د داسې یو ډیزاین او داسې کپڑے داسې لباس چې د خلکو توجه ځان ته برابر کړي. نو ډیر خلک د دې د وجنه تباہ او برباد شي. دویم نمبر کې خواہشاتو کې الله فرمایي بنین اولاد دے. اے پډیرو موکو کې بتا سو کتلی وی چې بچي پناه حق باندې خدا پلار پیودري کی دا سیده کنه دا نو دا خپل پلار د دې اولاد د وجه نه چې کوم د شي تباہ او برباد شي. انسان د پاره دریم شي چې خطرناک دی والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصفومة والأنعام والحرث. دا سرو زرو او د سپینو زرو دا ډیری الله فرمای چې دا د انسان د محبت شکل په دی باندې غالب شي نو دا انسان بیا تباہ او برباد کی. مال پیسې شوي دی وجنه تاسو ما حدیث وي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لكل امه فتنه، د هر امت د پاره یو فتنه وي. ای و فتنه امتی، ای زما د امت د پاره فتنه چې کومه ده المال، دا مال دولت، دا شی مال دولت. مال زما عزتمندو دا خشیزم ده او بد شیزم ده. یا خدا انسان د پر فایده ګرځي دا مال، او یا خدا انسان د پاره د دې مثال د زهر ده. یا انسان د پاره د مال فایده وګرځي او یا انسان د پاره سو ګرځي زهر وګرځي. زهر دا شیز ده چې انسان د دې زهر د وجنه شي هلاک شي او تباش. نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې دغه مال دا سرسبز دی، یعنی خستا شین تر او تازه دی دا مال، او خوږ شیز دی، او خوږ شیز دی. ای کچری دا د حق موافق سوک حاصل کی نو دته فائدہ ډیره ده، او دغه شانتی د دې مال د حق موافق خرج کی نو بیا مرته فائدہ ډیره ده. د حق موافق حاصلول مطلب د شریعت مطابق د مال حاصل کی، مطلب دا چې د مال ګټي په حرام یو نه ګټي، په رشوت ذریعہ سره یو نه ګټي، او په سود باندې یو نه ګټي، په ظلم باندې یو نه ګټي، په دوکي او په ملاوت باندې یو نه ګټي. نو دې ته ویل کېږي د حق موافق، د شریعت موافق د اعمال سکو حاصل کو. نو چې دغه انسان د شریعت مطابق مال حاصل کی نو کله به هم دې په دې مال باندې برباد نشي. او الله دې نه کې، الله دې نه کې کدغه مال د شریعت خلاف حاصل کی په حرام باندې، او دغه شانتي په ناجایز طریقې سره، په رشوت سره، په ظلم سره، په ملاوت سره، په دوکي سره، نو دغه مال به کله هم د فائدہ ورنکي. دغه مال به هم د کله هم فائدہ ورنکي. نن سبا د دې مال حاصلولو د پر الله دې معاف کی ناشنا طریقې داسې خلک هم لیدلی دي چې دی دا تله چې کومه ده تله میزان اوس خو ډیجیټل شوی، په دې کې خلک ارمیتوبونه کوي، لکه د پېټرول والا مبارک خلک سوي چې دی خپل یو ناب داسې یخي وي چې پاره کې دی 10 او 15 روپۍ لیټر کې بیل درنه وي. اوس الله خپويږي پدې خدغه شانته پتلو کې به چې کم دی کم طرف دوندواله راځي هغه طرف به داسې چټاکي نیم بسو پټ به ورپسې دا مغناطیس ته ده به ورپسې لګولیو. نو دا اوس ته سوچ وکړه څومره شعیب علی السلام قوم د دې د وجنه تباه شوی. خدغه شانته نور ارمیتوبونه په دې مال کې خکور کې به بيدبي دي مافي خپکیږي. ما سب بطور مثال وایو، خصوصا د سوداګرو باره کې دا خبره ډېره مشهور دي. کور کې به خپل بیبي ته وایي چې بیبي تا سرویر نه پشپېته زره مانواله کنه، نو بیبي ورته په سوره کې دا سروي په اتیا زره در کوم، اینه بس شپېته زره بدر کم دارا کا خو خپل بیبي وي، اینه په والله کې پشپېته زره در کم دا سروي. نو منډې ته بلار شي څوک ورته وي دا مال په سو دی پاتیا زره دی، ابو چرته ورته په 50 زره قسم دی په کور کې رانه پشپېته زره وخت والله کې مې ور کړی قسم جوړ دی کنه. خو به الله ته خو معلومه ده کنه په ګناټي به ورته لاسي وي دای والله کا سروي، دا څه ده کنه د رښتیا وي دای والله کا سروي. نو خود ګناټي دې سر خو نه ده. دغه دوکي دغه فراډونه زمونږ حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم فرمایل نن مسلمان داسې دوکي کوي د مال حاصلولو د پاره چې کله کله دی بل مسلمان ته دوکه ورکی
نو دا سړی وایي چې شیطان خدای دې تبا که مسلمان دې را باندې تبا کو دا شیطان ورته چې خدای دې تا تبا کې د دې چل خو معلوم والله کراتلو چې تا کومه دوکه تاوک نو دغه شانتي یو ظلم او یو زیاته او د مخلوق سره دا ته د بل سره چې کم دی ظلم نه کې دا ظلم ته ځان سره کې د قران کې الله فرمای د کافرانو په باره کې د کافرانو بس کوله یخادعون الله والذین آمنوا دی با الله ته دوکه ورکول د کافرانو او هغه خلکو ته چې کم خلق مؤمنان دي الله فرمای وما يخدعون الا انفسهم ای دې دوکنه الله ته ورکول شي نو مؤمنانو ته ورکول شي بلکې دا دوکا دی خپل ځانونو سره کوله چې څوک ظلم کوي دا دې نه وي دې بل سره به ظلم کو قسم دې دا ظلم د ځان سره عمر سے فرمایل په دین کې نمون ته څوک دوکا را کول شي او نه چاله دوکا ورکو نو دی وجنه مال کله شریعت مطابق د حاصل کو نو ستاده لپاره فائدہ ده او که شریعت مطابق د حاصل نکو نو دا ستاده لپاره څه شي ده تبعی ده امام غزالی صاحب رحمت الله فرمای چې مال کې فائدہ مشته او نقصان مشته د دې مثال د مال او دولت مثال پشان د یو مار د مار اوس دا مار دو قسمه خلق نسی یو قسم سړی داسې وي چې دا مار نیولو اجازه ورسره وي دم ورسره وي نو هغه که مار اونیسي نو هغه مار دی په قبضه کې راولي او غاښونه ترېنه وباسي نو بیا د باندې ټکه نه لګي او د دپاره دا فایده وګرځي دا مار لکه تاسو به لیدلي وي د منډې ته کله کله دا ماران پیسې هم پې ګټي داسې کوي که نه کوي ناڅې وي غاښونه یې تېویستې وي خو دغه شانتې یو بل کس وي هغه دا سوچ وکړي چې والله دا سړي خو مار نیولی دی او دې نه فایدې حاصلوي او هغه سره د دې ماره دم نه وي نو ورشي دی دا مار رانیسي او بیا تې څه وکړي ټک تې پورته کړي د دې امام غزالی صاحب رحمت الله فرمایي چې د دې دنیا د مال دولت مثال هم دغه شانته دی چې کوم سړي سره د دې دنیا دم وي چې ساتلی شي او ټک نشي ورکولی نو هغه خو بس مال محفوظ هم ساتلی شي او په طریقې لګوي او په طریقې خرچ کوي ځکه چې دم ورسره دی او چې کم سړی دم ورسره نه وي د دې مار د نیولو مطلب چې څنګه د دنیا مال دولت دی نو دغه انسان بیا څه کوي تباه او برباد او تباهي څنګه کېږي چې په دغه مال باندې د زنا شروع کړي د دې مال په زور باندې زنانه دوکه کوي جنکې دوکه کوي موبایل غلط استعمال کوي قیمتي نه قیمتي موبایل اخلي گاډي والی ځان له پدې گاډي باندې بیا خلک دوکه کوي دا څه ده کنه ده دغه شانتي نور ظلمونه په دې مال باندې کوي یا په دې مال باندې د دومره تکړه شي ځان افسر په جوړ کې بیا کم کیسې او قطارې کوي نه د سپینګری عزت کوي نه د کشري احترام کوي او ناس په دې بغټ افسر ځان ته وایي ولې چې دې په حرام راغلی دی اوس لا بل ورځ تاسو به کتلې وي اخبار چې دا کم جازونه د پیایې لړه شو تفصیل به تاسو کتلې وي د لسم پاس کسانو ده د پایلټ مکمل د دې لکه صحیح ډرایوران یا چې کم د صحیح پایلټان په دې کې صحیح تعلیم یافته خلک نه و چې د دې موافق د دې ډیپټی نه و لیکن په رشوت چې کم د برتی شوي وه نو هغه خلک نن د هغې دلاسه جازونه تباه شو که نه جاز خو څه کې تباه شو خپل ځان هم تباه کو او څومره مسافر ځان سره تباه کو د دې په کورونو کې دا کم غمونه دا چا د لاسه وشو دغه په دې حرام مال باندې سي ځانې برتی کړی وي او بیا چې کم دی د امت دپاره د زمونږ ستاسو عوامو دپاره د دې ښکلي ځوانانو دپاره دا چې کم دی یو طبیعي وګرځي الله دې حفاظت وکړي نو امام غزالی صاحب رحمت الله فرمایي چې دا مال خم دی او بدم دی خو ښه د چا دپاره دی چې څوک د شریعت مطابق د استعمالی حاصلی او د شریعت مطابق څه کوي لګوي دا مال د دې ګوره د الله په نس ګوره څه حیثیت هم نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې الله جل جلاله د کوم بنده سره محبت کوي، الله رب العزت د کوم بنده سره محبت ساتي، هغه د دې دنیا د مال نه داسې حفاظت الله کوي دغه انسان لکه څرنګه یو مریض د اوبو د وجنا هغه ته تکلیف رسي او د اوبو نه ساتي، دک شانته الله رب العزت چې چا سره محبت وي نو د دنیا د مال نه داسې ساتي. ګوره دا مثال کې اوبه ذکر شوي که سوچم وي دا اوبو باندې د انسان ګوري د ژوند دارو مدار دی، لکه څرنګه په دې مال باندې د انسان د ژوند دارو مدار دی کنه، نو په اوبو باندې دی کنه. مثال د اوبو الله زکه ورکو دلته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې ګوره د مال انسان ضرورت دی، خو لیکن دې چې کله د ضرورت کې غیر احتیاطي کارو کې نو د دې د وجنه چې کم دی تباہ او برباد شي، غرق شي. نو دی وجنه مال دولت کا در سره وي خسته طریقې سره استعمال کا، خسته طریقې سره حاصل کا، نه په ظلم سره او نه په زیادت سره. او دی وجنه انسان مړیږم نه. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای که یو سړی تر دو ځنګلې د سرو زرو شي، دو ځنګلې یا دو غرونه د سرو زرو شي، مفهوم بیانوم، دې به د دریم په تکل کې چې خدای پاک یو دریم ځنګل یا دریم غر د سونه او د سپینو زرو چې کوم نه مال راکې بیا مړیږي نه. او الله رب العزت ورسره فرمای قران کې، الله فرمای ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. کچری ز د رزق هر چاته فراخ ورکم لبغوا في الارض، دی په ځمکه کې فساد شروع کی. رښتیا وینن قتل عام چې کم کیږي زیات تر د څه د وجه نه کیږي؟ هم د دې مال دولت د وجه نه کیږي نه کیږي؟ د خیبر ایجنسی طرف ته اوس خو کاتب کې ډېر ختم شي، په خوا به په یو څو زر روپو باندې چې کم د حجرتي قاتل به چې کم د قتل کول د 100 پیسو په وجه باندې. ما په خپل په اخبار کې کتلیو وخت شو په اعتبار کې د نهم کلاس یو الکو چې کم دی وی وشتو او چا وشتو خپل ترز وی وشت. تاسو ته کو ولې دی وشتو، ولې دا ظلم کو؟ دا خو یو ماشوم الکو د نهم کلاس الکو ماشوم او په خبدم دومره نه پویدو، ولې دا ظلم کو؟ بس زه په کلی کې پروت یم د دې لکه مروت د دې بنو سیټ تاسو خلکو، زه په کلی کې پروت یم او په خور او په کور کې اوسېدم او دې دلته په اعتبار کې ایسی ته پروتو. زما د زړه نه غوښتل چې دې په داسې سهولت کې دی وخت تیر کړي، ځکه مې پیدا کور رانول. نو څه د وجې نه د دې مال د محبت د وجې نه انسان کم ځای نه کم ځای ته ورسي، کم ځای نه کم ځای ته ورسېږي. الله رب العزت ته مونږ تاسو ټول معاف کړي. چې کم خلک د دنیا محبت کې خپل ځان لیونی کی، نو الله رب العزت د دې خلکو باره کې څه فرمایي؟ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دا دنیا محبت کون کې خلق دا هغه خلق دی چې دی دا ژوند واخستو، د دنیا ژوند دی واخستو په بدله د سکه آخرت کې، مطلب آخرت پرېخو او د دنیا ژوند دی سکو د خوخ کو. الله فرمای فلا يخفف عنهم العذاب، دا قیامت په ورځ چې کله الله دی جهنم تواچي ذره برابر بدی باندې عذاب نه کمیږي، عذاب به زیات. ولا هم ينصرون، نه بد دی مدد کولې کیږي. یو خطرناک خبره ده. بل آیات کې الله فرمایي فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ای سوک د خلکو نه داوي چې ای رب مونږ لا په دنیا کې هر سرا کې، هر څه په دنیا کې مونږ ته راکې.
او دنیا خوخ وي او آخرت نه وي خوخ. الله فرمای وما له فی الاخرة من خلاق، د داسې خلکو په آخرت کې هیڅ حصہ نشتا. الله دې مستثونه خطرناک خبره. نمرود او فرعون دی خپل ژوند د دنیاوي خوخ کړو، لیکن نن چې دی مردار شوی دی څومره وخت وته او دی په دې عذاب کې چې کم دی پراته دی او په عذاب کې چې کم دی لګیا دي. هغه سوچ په ژوند دی تکلیف نشو تیرولې او د همیشه عذاب ته سو کو ځان تیار کو. نو مال دولت کور دا ډیر خطرناک شیز دی. آخرت چې کم دی زم برباد نشي. الله دې نکي. دنیا کې داسې خلک هم شته. الله فرمایي ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض خلق داسې دي چې دی وایي یا الله مونږ ته دنیا کې خیسته ژوند راکې او په آخرت کې هم خیسته ژوند راکې، او بل دا چې یا الله مونږ د جهنم د اور نه وساتې. دا دعا ډېره کوئ. مونږ منځ کې کوو که نه آخر کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا ګورې د الله نه ډیره دعا غواړي، ډیره پکار ده. ګور اول الله رب ال دنیا دې کې ذکر کړی دا چې د دنیا د عافیت سوال کوي. ګور چې ته دنیا دې خوي دنیا کې ته د الله طرف ته متوجه وي او ذکر اسکار کې قران تلاوت کې او سمال دولت در سره وي د الله په لار کې لګي، نو الله به کلم هم تا نه خفنش. او کته ظالم خپل مال خو سر سره سوي چې د بل خپیم وي د بل کورم تبا کې. ډیر خلک به تاسو نیولي یې کتلی وي چې دې سره به خو مال دولتي د پیسو نه بس خاوي، لیکن بیا هم تاسو وی چې راکه 2 روپۍ به دا کار به تاسو دا سیده کنه د رښتیا وای ها مړه دونه شوړه بس د سیکریټری سره ملوشه دا سیده کنه د رښتیا وای. زمونږ یو مفتی صاحب مرګره مې هغه چرته یو ځای کې کار وشو، قسم درته خورم چې هغه ته بقاعده ویل چې 7 لک روپۍ وروړي والله کرنه وشي. دغه مفتی صاحب هغه به ورته انکار وکړ چې نه زه په 7 لک روپۍ تعالی درکم، نو زه بیا دا چانه وباسم کنه به وباسم. بیا زما فایده شو، زما خو آخرت هم تباه شو او ژوند مې تباه شو، دنیا مې غرق شو. نو دی وجنه ګوري دا مال دولت دا انسان چې کم دی بیا په تبعی باندې چې کم دی ورلګیا کی. او الله رب العزت بار بار فرمایي چې ګوره دې کې څه کوئ احتیاط کوئ. او چې کم خلک د الله د رضا د پاره په دنیا کې وخت تیر کې او الله راضي کی او قرباني برداشت کی، نو داسې خلکو بارک الله صفر مؤمن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعض خلک د خپل ځان خرڅوي د چا د پاره خالص د الله د رضا د پاره، مطلب په ځان باندې تکلیف تیر کی خو الله خفنه کی. الله فرمای والله رؤوف بالعباد، په داسې بندگانو باندې الله ډیر مهربان دی. دا یو صحابي واقعه ده چې کله یو ځای کې گرفتار شوه ورته وی کافرانو ته چې تاسو داسې کارو کوي چې زما پلان کې وینځه د دونه مال مې دی ادا تاسو والے خو ما پرېږ دی د الله دین د پاره زه خدمت وکم ما موجنه. بل ځکه الله فرمای زین للذین کفروا الحیات الدنیا ويسخرون من الذین آمنوا، چې د کافرانو د پاره د دنیا ژوند د خسته کړی شوی دی د کافرانو د پاره، ويسخرون من الذين آمنوا او دی په مسلمانانو پسې سکی ټوکی کوي په دنیا کې. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، خدایات ساتي هغه کسان چې چا تقوا اختیار کړه دا به ډیر اوچت وي د قیامت په ورځ. او بل ذکر الله فر ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. په دنیا کې دا کافران څه دي مسلمانانو پسې خندا او ټوکی کوي، لکه اوس وخت کې څوک سوي مسلمان پسې څومره ټوکی کوي. خو یو ورځ به داسې راشي چې د قیامت ورځ به مسلمانان به جنت کې وي او دغه مسلمانان به په دې کافرانو پسې چې کوم دی بیا
ټوکی کوي اور بس خان دی بچو ګره دنیا کې ټوکی کولی نن تاسو د جهنم په عذاب کې کم دی پروت پراته نو دی وجنه زما عزتمند د دنیا مال دولت دا ګوریات ساتي د دنیا دا صرف د کافرانو د پاره بس یو ژوند دی په دنیا کې او آخرت کې به همیشه د پاره کا څوک د کفر په حالت کې لاړو الله دې اوساتي نو هغه د پاره همیشه چې کم دی بیا تبعی ده نو دی وجنه د دنیا کې چا سره مال دولت وي نو مال دولت لکه تاسو ته ابتدا کې ویلې شو چې دا انسان د پاره خم دی او بد شم دی خپ داسې طریقې سره دی چې د خپل مال دولت راخلي او د الله په لار کې لګي په خپل بال بچ باندې مخوري او کمزې کې مسکینان وي محتاج وي پاغه باندې چې کم لګي کله به هم الله د دنا ناراضه نشي الله به د مال کې نور برکتونه چې کم دی ورته ورکي او چې کم خلق دا پیسې راخلي په ډمامو باندې او په ګنده ځایونه کې لګي نو دغه مال د پر بیا څه ګرځي وبا ګرځي او تبعی ګرځي الله دې دا سمالنا زموږ ټولو حفاظت نصیب کړي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام یا الله زموږ وړو لوی ټول ګناهونه معاف کړي یا الله موږ خپل رحم او کرم وکړي خدای پاک دا وبا ختمه کړي یا الله زموږ حکمرانان نیکان او صالحان کړي د ظالمانو د ظلم نم یا الله اوساته د حاسدینو د حسد نم یا الله اوساته د حاضر مجلس کې الله چاسو شریع حاجات د خپل غیب خزانه پوره کړي موږ په مور او پلار باندې رحم او کرم وکړي یا الله د هر قسم بیماریونو زموږ ټولو حفاظت نصیب کړي د چا مور او پلار وفات شوي دي یا زموږ رشتہ داران د تاسو رشتہ داران خدای پاک څوک مفات شوی دی هغه قبرونه د نور نه ډک د هغه بخنه او مغفرت وکړي یا الله د دنیا او د آخرت څومره خوشحالي دي ټول نصیب کړي د دنیا او د آخرت څومره مشکلات دي پریشانی دي د دې ټول نظم حفاظت نصیب کړي پروردگار عالم باندې خپل رحم او کرم وکړي د قبر د حشر د تل د میزان د عذاب نم اوساتي د غسل سمل نامینم اوساتي په اخري وخت کې چې دنیا نه رخصتي کو د عظیمه کلمه په ژبه او په زړه سره زموږ نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله